بسم الله الرحمن الرحیم. سورہ فجر مکی صورت تے او 13 آیتونه دي. فجر ورته په دې بنیاد باندې ویل کیږي چې په دې کې کلمه د فجر ذکر کړي شوی ده. نو د تسمیه الکل باسم الجز د قبیلین دا مکمل صورت موسوم ده په سورہ فجر سره. دا صورت نازل شوی ده رست سورۃ لیل نا امق کی سورۃ ضحا نا. د ترتیب جمعی په اعتبار سره یو کم 90 نمبر صورت ته او د نزول په اعتبار سره 10 نمبر صورت ته. ربط صورت تمک کی صورت سره دا ده چې پمک کی صورت کی بیان د یوم المجازات وشو. نو پدې رکو پدې صورت کې هم بیان د یوم المجازات کیږي چې الله با هر یو انسان سره په قیامت کې د اعمال حساب کتاب کوي. ښا موضوع صورت صدا موضوع صورت بیان الشهادة للعقلاء في هذه الأوقات وأن جزاء الأعمال يشرع من الدنيا. چې څنګه د انسانان په دنیا کې د خپل مزدوري او د خپل مهنت د اجرت او د پیسو د حاصلولو ته پتمي کنه، نو دغه سید الله تعالی به هم د عمل کون کی ته چې دا د دې مزدوري دا د دې مهنت ته د هغه جزا په آخرت کې ورکړي. ها خجی بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله شروع کوم په نوم د الله تعالی الذي بجمع الخلائق يوم النحر چې دا تمام مخلوقات را جمع کوي په یوم النحر باندې. الرحمن الرحمانی چې عام مهرباني کون کړي به تعلیم ارکان الحج چې خلق ته د حج هغه ارکان خودل. الرحیم او خاص مهرباني کون کړي بمن نفع في هذه الاوقات يوم القيامه چې کوم خلق تبا په دغه اوقاتو کې د اعمال د قیامت پر اس فائدہ ورکړي. ښا والفجر او قسم می په سبا باندې. مفسرین دلته کې وای والفجر قسم می په فجر د یوم النحر باندې چې د لوی اختر په ورځ باندې چې کم فجر دی کنه الله د هغه ورځې په برکت باندې قسم وکړي. وليال عشر او په غیله شپو باندې. نو مفسرین ذکر کوي ویا خود دې نه مراد څه دی؟ هغه لس شپې اخرنۍ د رمضان المبارک ته نه مراد دي او یا ته نه مراد چې کومه ده کنه د ذی الحجې چې کومه لس ورځې دي نو هغه ته مراد دي. ښا والشفع قسم دی په جفت باندې والوتر او په طاق باندې. واللیل قسم دی په شپه باندې. اذا یسر کله چې شي هر کله چې روان شي د شپه. هل فی ذلک اشتپدق کی امور کی قسم اغا سبب د قسم لذي حجر د پار د عقل مند خلقو. علم ترى ندی کتری دا کیف فعلا چې سرنګ کارو کرب وکارب سابعاد د عادیانو سرا. ارم ذات العماد اغا ارم والا سرا چې قدون والو التي اغلم يخلق جنو پیدا کړي شي مثلوا په مثل د دې په بلاد په خارونو کې داسې بدنونه الله بل چاته ندی ور کړي. وسمود الذين سموديان اغا جابوا الصخره چې تراش کولې به وادو جابوا الصخره چې تراش کولې به غټو لرا بالوادي فوادو سراب سچل به کو د غرور کې به چې کمنر حغزال لکورونه او بنگلي او محلات په جوړل. ښا نفق وفرعون ذل اوتاد چې مالک تمیخون والو. نو علما ذکر کوي ویا خو څو د دې فرعون چې کم دی کنه وی یو غز میخونه بوخه او چې چا به د فرعون خبره به نه منله کنه نو وی د په دې لاس او په دې خپو باندې به د میخونه وټکول. ټیک شو. ایا بعضی مفسرین ذکر کوي وی نه د دې نه مراد څه دی؟ فرعون ذل اوتاد چې د ډیر لښکرو مالکو کا ډیر لښکرې وي ډیر فوجونه ورسره ډیر طاقت ورسره نو. الذین خلقت او چې سرکشي کوونکي فی البلاد په ځمکه کې نو فاکثروا پس زیاد چلی فیها پدیز مکه کې الفساد فساد لرا فصب علیهم پس نادل که پدی باندی ربک رب ستا صوت عذاب اغا مختلف انواع د عذابونو سخت. ښا
سخت ترین اے نوع عذاب شدید بیا ان ربک بیشک رب ستا چې دی لبالمرصاد خامخا په تاق کې دی څه چل کوي ګوري احوالو د دې انسانانو لره چې دا انسان به څه کوي الله تعالی د دې انسانانو دا چې کوم کیفیت دي که نه نو دې ته ښه په غور سره متوجه دی ښه فاما الانسان پس هر چې دا انسان ناشکره اذا مبتلاه ورکله چې امتحانو کې په د باندې ربه رب ددو نو فاکرمه پس اکرامو کې د په ورکولو دو مال سرا ونعمه ورکی دتا نعمتنا فیقولو پس وای دی ربی اے رب زما اکرم ربی رب زما چې اکرمنی اکرامی وکدما شکر نه ادا کوي مطلب دا دی کنه چې کله ورته الله تعالی مال ورکی کله ورته الله تعالی دولت ورکی کله ورته الله عزت ورکی کنه نه دی پاغي باندې فخر کوي خجی واما اذا مبتلا ورکله چې ازمایښو کې پد باندې نو فقدر علیه رزقه پس تنگلی شي په د باندې رزق دلو فیقولو پس وای دی ربی رب زما چې اهاننی څه چلو کو رسوای کمال را نو څه چل دی نا امید شي د صبر په ځای باندې او د الله تعالی د ذات نه د امید په ځای باندې په نا امیدۍ کې اخته شي کلا حق خبر دا بل لا تکرمون الیتیما بلکې نه د اکرام کوونکي د یتیمانانو اے لا يعرفون حق الیتیم د یتیم حق نه پیژني ولا تحاضون تیدین کیدی على طعام المسکین پروٹی ورکول مسکینانو تاب وتاکلون التراث خریدی چالرا میراث لرا اکلا لمن پخوراک قسط سرا وتحبون المال محبت ساتی مال سرا حبا جمن پا محبت دیر سرا پیسی دیر زیادی خوقیوی پیسی دیر زیادی خوقیوینو کلا حق خبر داب اذا دکت الارض ورکلچ اخوضول شراز مکا دکن دکا پخوضول سرا مرتا بعد مرت دیوزل نپس بلزل خجی وجاء راتلو کلیش ربکا پعرش طرفستا سرا والملکو فرشتی صفن ولار بی بدچانا چار چاپیر دی انسانانو نا دا سپونو پا شکل کی خواه وجی آرا بوستیش یومئذن پدا ورد بجہنم پا جہنم سراب یومئذن پدا ورد یتذکر الانسانو نسیت پا قبلی دا انسان وانا لو الذکرہ چرتا وید دا پاردق وقت نسیت نافعہ یا کدے دیر ارمان کئی خب یا بخبر نہیں خواہ یقولو آئی بدی یا لیتنی افسوس تمال راب قدمتو چوڑان دکڑی میوی اعمال صالحہ ذخیرہ دا اعمالو لحیاتی دا پارا دا اغا ابدی زندگئے اسا بکئی ارمان بکئی چو ہو کاش چی دا دی جوند پارا میں سنیک اعمال زن نمخ کرا لے گلے ویخا فیومئذن پس پدا ورد لا يعذب عذاب بورنکی عذابو پشان دا عذاب دا اللہ تعالی حدن یو مخلوق اس سوک چې څنګه عذاب الله په دقه ورځ د کافرانو ته ورکوي که نه وایي داسې عذاب به چا ورکړی نه یو نه به یې څوک ورکړي ښه نو علما ذکر کوي کنایه د شدت د عذاب نه ولا یوثقو تړل به ونه کړی شي وثاقه په شان د تړلو احد یو کس چې څنګه الله تعالی په دې زنځیرونو کې او په دې بیړو کې او د دې اور په دې منځ کې الله تعالی تړي که نه الله وایي داسې به هېچا هم نه کړي چې دی سره به کوم ښه یا ایتو النفس المطمئنہ اے نفس صادقہ پا توحید دا اللہ تعالیٰ باندی یا نفس مطمئنہ پا قرآن دا اللہ تعالیٰ باندی ارجعی واپس چتیرا رب کی اخبر رب طرف تا راضیتن راضی پا ثواب سرا مرضیتن او سدے راضی کڑے شوید اللہ تعالیٰ تستانا فادخلی داخل شتا فی عبادی پڑھل دنیکانو بندگانو زما کی ودخلی داخل شت دی سرا جنتی جنت تا معالن سچلے تجی کم در حقا اس کو تسی دا روح چی کل روزی کنا نو دا پرشتی با ورطا خوشخبری ورکی چی تا اللہ دا نیکانو خلقو پا زمرکی ٹھیک شوا او خب سبی اللہ تعالی بتا جنت تا داخلی کتابون ذکر کئی کنا وی چی کل پرشتی دا یو نیک انسان دا روح دا قبض کولو دا پار رازی نو وی دی سرا یو مزیدار دا جنت گولی خوا اگه گل جه کم ده که نا ده دی مومن ده سپه موته ورنزدی کی نده ده جنت اگه خوشبو محسوسه کی خواه نو بیا ورطا دا فرشتی وی اے
انسانا اے پاک روحا روزا دا اللہ جنت طرف ترازا دا اللہ رحمت طرف ترازا دا اللہ رضا طرف ترازا نوی دا روح ډیر پا آسان دی بدن نروزی کا ډیر په آسانی سره ډیر په سکون سره بس دې په اړه پوه نشي ښه او ډیر داسې خلق دي چې د هغې د سا په وتو بالکل هم څوک نه پوهېږي ښه او پخوا اوس خو الحمدلله هغه خبرې لږې کمې شوې نو پخوا به څو د دې خلقو به اکثر په میاشتو باندې به ځنکدنې وي وی به داسې که نه جي ځنکدن خلق په چې کمتر هغه پریشان و اوس خو الحمدلله الله تعالی زر سنبالی کا الله زر سنبالی نو چې کم نیک انسان وي که نه نو د دا روح فرشتې ورته وي د الله رحمت طرف ته راځه نو دی ډېر په سهولت سره وځي ښه او د بدعملي انسان دا فرشتې چې کم نه والا په دې سینه باندې پنجه خښه کي او په زوره تېنه دا روح راوباسي په زوره تېنه وایي تر دې پورې چې د دې انسان د بدن دا دننه چې څومره اعضا دي دا رګونه دي دا ټول اوشلیږي د دې انسان د بدن د غوښو ټوټې د د وینو ساس کې چې کم نه هغه د روح سره یې چې بری فرشتې ځان سره وړي ښه وادخلي داخل چته جنتی جنت ته سوره بلد مکی صورت ته 60 آیتونه دي او بلد ورته په دې بنیاد باندې ویل کېږي چې په دې کې کلمه د بلد ذکر کړې شوې ده خجی دا صورت نازل شوه رستو صورت قاف نا امک کی صورت طارق نا دا ترتیب جمعی په اعتبار سره 90 نمبر صورت ته او د نزول په اعتبار سره 35 نمبر صورت ته ربط صورت تمخ کی صورت سره دا دی چې په مخ کی صورت کې بیان د یوم المجازات وشو نو په دې صورت کې هم سکیږي بیان د یوم المجازات ذکر کیږي بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله شروع کوم په نوم د الله تعالی الذي جعل البلد لاهل البلد چې د مکی د ازمکه وګرځولا د هغه خلقو د پاره چې کم د دې اوسیدونکي دي کم د دې اهل دي الرحمن چې عام مهرباني کوونکی دی به هدایت المخبرین الرحیم او خاص مهرباني کوونکی دی به اعطاء الكتب والایمان چې څه دی کتابونه او ایمان ورکړي دي خلقو ته لا اقسم قسم دی بهذا البلد په دې ښار باندې چې څه مکه معظمه ده انت تمشي وقت الصلاه الى المسجد چې ته څه کې د لمونځ په وخت کې چې کم نن هغه مسجد ته تلل کې وانت حل او تتلون کې بهذا البلد په دې ښار کې ووالد او قسم دی په والد باندې مطلب تن آدم علیه السلام دی وما ولد او هغه چې پیدا کړی شوی دا غنا مطلب تنا انسانان دی آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ پا جنت کے پیدا کو د جنت نے روبسو نو دا آدم علیہ السلام اولاد پا دارالمحنت کی پا دارالمشقت کی دیخوا لقد پتا کی سراب خلقنا الانسان پیدا کرد منگ دا انسان فی کبدن پا مشقت کی ایحسبو ویا گمان کی دی اللن یقدر آدھا چه هرگز بقادر نشی علی پا دی انسان باندی احدن یو ذات یقولو آئی دی احلکتو چه خرچ کرد ما مالن دیر مال لرا لبدا پر دیر وافر مقدار کی پسکی پا عداوت تب پیغمبر علیہ السلام او پا مقابلہ دا قرآن کی ایحسبو ویا گمان کی دے علم یرہو دا چوبنوی ندل راحدن یو کس علم نجعل لہو ویا ندے گردو لمنگ دا پار عینینی دوسترگی ولسانا او جبا وشفتینی او دوشوندی وحدیناہ النجدین خودلی دی منگ تدولاری یو لار دا خیر دا و بل لار دا شر دا ځکه الله پیغمبر چې راشي کنه نو پیغمبر د خلقو ته د خیر او د شر دواړه لارې چې کم نه هغه ورته بیان کړي چې ګوره دا څه ده الله ته د رسېدو لاره ده او که چېرته په دې لاره لړئ نو د الله نه به لرې لاړ شئ کم دی فلاقتحم العقبہ پس لم يسعد ولم فلاقتحم العقبہ پس دقست نکو او داخل نشو وما ادراکا تا تسپترام العقبہ چلا عقبہ سشیدے نفق رکوت آذا دول دسٹتی او اتعامن یا روٹی ورکول دی فی یومن زی مسحبت پاغی وردی دلوگا کی یتیمن یتیم تاذا مقربت چسوی رشتہ دار وی او مسکینن یا مسکین زا مطربتن چی لگی دل وی خار و سراب چی سوی شدت فقر وی پیقا ثم بیا کانا من الذین دای خلق سرامن چی مومنان دی
وتواصوا تلقین کوي بالصبر په صبر سره د حرامونه وتواصوا او تلقین کوي بالمرحمت د رحم کولو د فرشتو د مخلوقاتو سره چې د الله په مخلوق باندې رحم کوي انفاق کوي په اولئک دک خلق چې دي اصحاب المیمنه اغسدي سملاس والا خلق تی چه عمل نامو برتا ملاویگی والذین خلق کفرو چه کفر کون کری بی آیاتنا پیتونو دا منگاب هم دی چی دا اصحاب المشعمتی آگاس لاس والا خلق تی علیہم پدی باندی نارن اور دی موسرتن بندی کڑشوی دروازی دسو دا جہنم چه دا جہنم اغگرمی و پدی باندی بند کڑشوی خوا سورت الشمس مکی صورت تے نازل شوی دے رستر صورت قدر او مکی رسور بروجنا ترتیب جمعی پہ اعتبار سر یونوی او د نزول پہ اعتبار سر شپگشتم نمبر صورت تے خواہ ربط تدوار یو بل سر واضح دے چی پا مکی صورت کی بیان دے یوم المجازات نو پدی کم بیان دو یوم المجازات کی خواہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ شروع کوم پنوم د الله تعالی اغه الله چې روخانه کړي د اسمان او زمکه لاره الرحمانی چې عام مهرباني کوونکی په تمام انسانانو باندې چې هر انسان ته د خیر او د شر تعلیم ورکړي دی الرحیم او خاص مهرباني کوونکی په هغه چا باندې چې خپل نفس پاک کړه خجی والشمس قسم می دی پنوار باندی وضحاها او په حرارت د انوار باندی والقمر قسم می دی پسپوږ مې باندی اذا تلاها کله چې شي روان شیدا والنهار قسم می دی پورز باندی اذا جلار کله چې روخان شیدا ورز واللیل قسم می دی پشپ باندی اذا یغشاها کله چې پټ کی دی ور دی لرا سچلو شي تیار راشي په تمام سيزونو باندی والسماء قسم می دی پاسمان باندی وما بناها چی پیدا کرد اللہ تعالی دی لراب والارض قسم می دی پزمک باندی وما طحاها چی خورا کرد اللہ تعالی دی اسمک لراب ونفس نو پا نفس باندی وما سواها چی ورکرد اللہ تعالی دی تا اعطاها مراجعها للتعلیم فالهمها پسوی خودل د تعلیمی ورکدتا فجورها د معاصیو و تقواها او د اطاعاتها هر انسان ته د نیک کار او د بد کار تعلیم ورک چې دا نیک کار دی او دا بد کار دی قد پتا کی سرا فلحا کامیاب شو من آسوک زکاها چیزان پاک پسو پا توحید دا اللہ وقد پتا کی سرا خوابنا مراد شمن آسوک دساها چی خیرنی کنا نفس خوا کذبت تکذیب کرو سمودیانو بتوغواها پا سبب دو طغیان ددی سرکشی ددی اذ انبعثار کلچ ادرید پدی کی اشقاها اغا بدبختا خدار بن سالف کا نفقالا پسوی لهم دیت رسول اللہ پیغمبر دا اللہ تعالی ناقت اللہ یخد اللہ تعالی دا وسقیاها او ددی دا پارا نمبر دو بودے نفکذبوه دی تکذیب کدی صالح علیہ السلام نفعقروها پس زخمی کردا اوخا نفدمدما پس رار علیم پدی باند ربهم د جانب د رب دینا بذنبهم پس سبب د گناهون د دی پسواها پس برابر کړ پدی باند اغنیټه د عذاب نو ولا يخافون يريد الذي عقباها د عذاب د الله تعالی نه الله تعالی سوکل الله تعالی تنا عذاب په پیراوستو خپل د اغي اوخي قصاصا بدله اتباع استخا سورہ لیل مکی صورت تے 21 آیتون دیخوا او لیل ورطا پدی بنیاد باندې ویل کیگی چی پدی کی کلمه د لیل ذکر کرده شوی دا نو ددک کی د وجنه دا مکمل صورت موسوم دے پا سورہ لیل باندې نازل شوی دے رست سورہ اعلانا امک کی سورت فجرنا دا ترتیب جمعی پہ اعتبار سر 92 نمبر صورت تے او د نزول پہ اعتبار سر 9 نمبر صورت تے خواہ نو ربط رکوع د مخ ربط صورت تمخ کی صورت سرخکار دے چې په مخ کې رکوع کې بیان دو یوم المجازات وشو نو پدی کې هم بیان دو یوم المجازات کیږي ښا بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله شروع کوم په نوم د الله تعالی اغه الله چې پیدا کړی دا مخلوقات مختلف دی یو بلنا الرحمانی چې عام مهرباني کوونکی دی باعطاء الاستعداد لكل احد چې هر یو ته استعداد ورکړی دی الرحیم او خاص مهرباني کوونکی دی بالیسر علی من آمنا چې چا د الله تعالی په دې وحدانیت باندې ایمان ناړه کنه نو هغه له الله تعالی د یسر او د اسلام او د عقیدې د توحید توفیق ورکوي ښا
واللیلی قسم می دی پشپا باندې اذا یغشار کله چې سشي تور شي د شپه تور کی اگر رڼا د دې انور کا والنهار قسم می دی په ورځ باندې اذا تجلار کله چې روخانه کې هغې تیارې د شپې لره چې ورځ روخېږي که نه نو د شپې هغه تیاره ختم شي وما خلق الذکر چې پیدا کړ دی الله تعالی مذکر والانثى مؤنث ان سعیکم بشک عمل ستاسو چې دی لشتا مختلف دی فاما من پسر چې څوک دی اعطا چې څه چلې وکړه ورکړه مال خپل واتقا او ځان یې وساته د ریا نه مطلب ترې نه څه دی اعطا چې د الله د رضا دپاره د خپل مال نه څه حصه ورکړه او ګورې ځان یې د ریا نه بچ کړه وصدقا تصدیق او بالحسنى د نیکې خبرې چې لا اله الا الله ده نو فسنیسره پس در چې اسانه به کوم موږ د للیسرا هغه کور د اسانۍ چې جنت دی واما من بخل هر چا چې بخل وکړو واستغنا او ځان یې مستغني وګڼه په مال د الله تعالی سره الله ورته مال ورکړی نو ځان یې لوی وګڼه وکذبا تکذیب وکړه بالحسنى د نیکې خبرې مطلب ترې نه څه دی لا اله الا الله ایمان رانړو نو فسنیسره درده چې آسانه به کوم موږ دته للعسرا هغه ځای د تنګۍ چې څه دی د جهنم اور دی ښه وما یغني د فبنکي عنه د دنا ماله مال ددو اذا تردار کله چې وغورځول چې دی اور د جهنم ته ان علینا بېشکه په ذمه زمونږ علی الهدی خامخا بیانول د حق دی و ان لنا بېشکه زمونږ دپاره للآخرته هغه څه دی انجام د آخرت ته والاولا او انجام دو دنیا دنو نو فانذرتکم پس یروم د تاسو لره نارن د اورنا تلظا چې څه دی لمبی والا دی لا اصلاحا نه به داخلیږي دې ته الا الاشقا مگر هغه بدبخته الذي کذب چې تکذیب وکړه د توحید د الله تعالی نه وتولی او مخې واړو د اطاعت د پیغمبر نه وسيجنبها درد چې بچ پکړی شي د دې اور نه الاتقى هغه متقي مؤمن الذي يؤتي چې ورکوي ماله مال خپل يتزکا او ځان پاکوي پس سره خپل ځان پاک خپل نفس پاکوي د محبت د مال نه ځکه ما د دنیا د مال دا محبت دا د هر ګناه بنیاد دی خجی وما لاحد نشته د پاره د یو انسان عنده په نزد الله تعالی من نعمت سه احسان تجزا چې بدله به ورکول شي درته الا ابتغاء وجه رب الاعلى مگر د پاره د لټولو د رضامندګۍ د رب ستا چې لوی دی ولسوف یرضى او زرده چې دی به څه کي زرده چې رضا به شي دی په جزا د الله تعالی باندې چې الله دته کومه سزا الله تعالی دته کومه جزا ورکوي کوم جنت ورکوي کوم انعامات ورکوي نو په هغې باندې به دی ډېر خوشحاله وي چې یاره خواري مې کړې وه الله تعالی راته د هغې بدله راکړه سورت دوحا مکی سورت ته او 11 آیتونه دي نو ربط ته دواړو ښکاره دی مخکې دلیل ذکر وشو اوس څه کېږي دلته د دوحا ذکر کېږي ښه جي دا سورت نازل شوی دی رستو د سورت فجر او مخکې د سوره علم نشرح نه د ترتیب جمعي په اعتبار سره 93 او د ترتیب نزول په اعتبار سره 11 نمبر سورت دی ربط ته سورت ته مخکې سورت سره ښکاره دی چې په مخکې سورت کې د انوار د شپې تذکره وشوه دی کې چې کم نه د ورځې تذکره کېږي ښه جي بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله شروع کوم په نوم د الله تعالی الذي اختلف اوقات الانبیاء بالوحی چې مختلف کړی د وحی د انبیاو د وحی د رالیږلو الرحمن چې عام مهرباني کوونکی دی به ارسال الرحمت علی الکل الرحیم او خاص مهرباني کوونکی دی په مؤمنانو باندې چې دی ته د دې وحی د قبلولو توفیق ورکړی دی والضحا قسم می دی په ورځ باندې واللیلی قسم می دی په شپه باندې اذا سجا هر کله چې توره شي دا شپه نو علماء کرام ذکر کوي که نه وایي څو نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې 15 ورځې چې کوم دی هغه وحی بند وه 15 ورځې وحی بند وه نو د مکې د کفارو خبره مشهوره کړې وه وی محمد چې دی صلی الله علیه وسلم وی هغه شیطان چې به ورڅخه راته نعوذ بالله وی هغه ورڅخه اوس نه راځي اوس یې هغه پرېښودلی ما ودعک نه دی پرېښودی تا لره ربک رب ستا وما قلا او نه بغض کړی تا سره وللآخرة خامخا آخرت چې دی خیر بهتر دی لکه ستا دپاره من الاولی د حالت لومبني نه ولسوف یعطیک در ده چې در به کی تا ته ربک رب ستا
نو فترضا پس رضا بشی تو ولسوف یعطیک ربک لاتمام الوحی اللہ تعالی بدر تسکی د اتمام د وحی د پارا قرآن بدر کینو علم یجد کایانو مندتا لراب یتیمن یتیم پا آوا پس ٹکانے در کلتا تا ووجدکا علم یجد کایانو مندتا لر یتیمن یتیم پا آوا پس ٹکانے در کلتا تا پسو الى عمک ابو طالب دا ابو طالب پا ذری سر در تا اللہ تعالی قوت در کخا دکا یتیم دا یتم ندے او یتم ویلے کی گی یوازی والی تھا نو چونکہ دا یتیم والد نہیں کنا نو اغسی دا دنیا دا زمانے دی خلق دی حوادثو تا یوازی کا ٹھیک شو جی نو امشران وی کنا وی چی مورینی کورینی او چی پلارینی زورینی نو علماء کرام ذکر کئی یتیم اللہ تعالی دا ابو طالب پر ذریع سر پیغمبر علیہ السلام تا قوت ورکخا ووجدکا من دیوتا لراب ضالن محبت کون کے دا حق سرانو فہدا سے چلیو کو ہدایتیو کتا تا ٹھیک شو جی یا بعضی علماء کرام ذکر کئی ضالن غیر عالم بالشرعتی شریعت پا احکامات بندی تپوہ نوی نو فہدا اللہ تعالی درتا علم در کو ووجدکا من دیوتا لراب عائلا فقیر فآنا پس اللہ تعالی مالدار کتا لرا بمال خدیجت الکبرى دا خدیجت الکبرى اغا مالی در کو خجی نو فعمل یتیما پسر چی دا یتیم دے فلا تقہر سکوا غصی پی مکوا واما السائلہ و ہر چدا سوال گرد فلا تنہر رٹل مکوا دلرا واما بنعمت ربکار چدا نعمت در افسا چی رفعت دس پس بیان و دی لراب فبلغ خلق تیور اورسو نگوار نعمت تا اللہ عام دکھا ہر نعمت پا کی رازی اگر نعمت تا رزق رازی نعمت تا سورلی رازی نعمت تا کپڑو رازی چی اللہ طاقت در کڑی نو پخپل زان باندے دک کے نعمت تا اثر خکارا کخا ٹھیک شو جی سورت علم نشرح دا مکی سورت تے ات آیتون دی او علم نشرح و تا پدی بنیاد باندے ویلکی کی چی پدی کی کلمہ دا علم نشرح ذکر کرے شوی دا نازل شوی دا رسول سورت دحا امخ کی رسولت عصرنا دا ترتیب جمعی پہ اعتبار سر 94 نمبر سورت تے او دا نزول پہ اعتبار سر 12 نمبر سورت تے خواہ جی ربط صورت تمق کی صورت سردا دے چی پمق کی صورت کی بیان دا انسداد دا وحی اوشو نو پدی کہ ہم بیان دا انسداد دا وحی کی گی چی اللہ تعالیٰ بستا پسینہ کی استا پدیسڑا کی ودم دا قوت پیدا کی چی دا وحی اغبوج ببرداشت کو لے شیخا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ شروع کم پنم دا اللہ چی کلاوی کلسینہ دا خپل پیغمبر الرحمانی چی عام مہربانی کون کر اہدا اصحابی کو بلغا الرحیم و خاص مہربانی کون کر بالانتفاع من الوحی چی خلق دا دی وحینا فائدہ سے لکی علم نشرح لکایا ندے من گردو لستاد پارا علم نشرح لکایا من ندے کلاو کرستاد پارا صدرکا سینستاب اے تکمل تکبل علومی استادا سینمو پا علوم بند سکلا مکمل کلا ووضعنا لرک منگان کرتانا وذرکا اغا مشقت ستا اغا بوچ ستا الذي اغان قد ظهرکا چما تکڑی و املا ستا ورفعنا اچت کرد منگا لکستا دا پارا ذکرکا ذکر ستا مع ذکری سر دا ذکر دمانا وی دین مراد سدے وی چی شرط چی لا الہ الا اللہ بیلکی گی کنا نور سر بخام خاسی محمد رسول اللہ بخام خیخا ٹھیک شوا نو علماء کرام ذکر کئی وی دا دین مراد دا دے کنا ما دا تا ابل رزویلیو چی پا جنت کی چی کم دے کنا دا عرش معلا لاندی دا سرو زرو پا تختی باندی دا یو دری کلمی چی کم دن اغلی کلی شوی دی رنبی کلمہ پکی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رنبی پکی دا دخوا او دویم پکی صدا دویم پکی دا دا چی ما اکلنا ربحنا وما قدمنا وجدنا وما ترکنا خسرنا نو چی کم زمونگ مخکلی گلی دی دا اغی ثواب بمونگ بیامومو چی کم مو اخوڑل دا غمو گٹا اکڑا او چی کم مو رستو پری خودل نو دا سدی دا مو نقصانو کا دا مو نقصانو کو نو گوره زمونگا ساسو دا طولو گوره دا کی تا سوچ نیستے دا مخ کی دلیگلو سوچ نکو دا خوراک سوچ نکو دا جمع کولو سوچ کو
د جمع کولو سوچ کو. حالانکه هغه علما ذکر کوي کنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي وای ډیر کرته انسان بچی وي چې مالی مالی زما مال دی زما مال دی. د الله پیغمبر ارشاد فرمایي وای انسان ته نه لړ شي او دا مال چاته پاتې شي وارثانو ته. نو د وارث مال مونږه تاسو ډیرو ښه وارث مال ډیرو خپل ځان له اس نه کوو د بد قسمتي زمونږه تاسو ښه جی. فإن مع العسر پس بیشک سره د تنگینا یسرا آسانی دا. ان مع العسر بیشک سره د تنگینا یسرا آسانی دا. نو فیدا فرغتا پسر کله چې فیدا فرغتا پسر کله چې فارغ شې ته د منځ نه او د جهاد نه او د تبلیغ او د عبادت نه نو فنصب محنت کوا و الی ربک خپل رب طرف ته پرغب څه کوا رجوع کوا. نو امام بخاری رحمت الله علیه دلته کې معنا ذکر کوي چې اذا فرغت من العبادت فتعب في الدعاء چې کله د عبادت نه فارغ شي کنه نو ځان په دعا کې خستړی کا ځکه دا د عبادت مغز دی. نو زمونږ خلق عبادت وکي خو ګوره دعا د پاره ورڅخه ټیم نی دعا نه غواړي. نو حالانکه او قرآن مجید کې الله وایي کنه ومن یستکبر عن عبادته فإن جهنم داخرین. الله وایي چې کوم خلقو زما د دعا غوښتونه چې کوم در هغه خپل ځان لوی وګڼو الله وایي جهنم ته به په ذلت سره داخلو. ٹھیک شو جی. نو معلومه دا شوه چې د هر نیک عمل نه پس دعا غوښتل پکار دي. هر نیک عمل چې وکړو که هغه منځ دی که هغه نوافل دي که هغه تسبیحات دي که هغه هر یو شی چې دی بس چې ته فارغه شوې نو دعا دپاره لاس الله ته پورته کړه ځکه دا د عبادت څه دی الدعاء مخ العباده. دعا د عبادت مغز دی. نو دعا به نه پرېږدو دعا به نه پرېږدو ځکه چې انسان دعا ونه غواړي که نه نو او د بغیر د دعا نه د عبادت یې وکړو دعا یې ونه غوښته نو د دې انسان دا عبادت چې کوم دی که نه دا مکمل نشي ګڼلی ځکه هغه مغز یې پرېښودو که نه مغز یې پرېښودو. نو مغز چې کوم دی که نه خلق اکثر وایي قیمتي او مقصدي شی خو دا دی نو چې قیمتي شی پرېږدي او بې قیمته اوچتوي نو دا بې وقوفي او که نه عقلمند دی. دا بے وقوفی عقلمند سڑے اگا قیمتی شے لاستا کئی. ٹھیک شو جی. خجی وَإِلَىٰ رَبِّكَ اخفل رب طرف تا فرغب رغبت ساتا. سورت 3 مکی سورت تے 8 آیتون دی نازل شوی درست سورت بروج او مکی سورت قریشنا دا ترتیب جمی پہ اعتبار سر 95 او دا نزول پہ اعتبار سر 28 نمبر سورت تے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله شروع کوم په نوم د الله تعالی الذي نافع العالم بهذا الحال الرحمن چې عام مهرباني کوونکی په انسان باندې چې په خپل شکل او صورت کې پیدا کړی دی. الرحیم او خاص مهرباني کوونکی په دې مؤمنانو باندې باجر غیر ممنون چې ډېر لوی اجر ورته ورکوي. والتین قسم دی په تین باندې د تین نه مراد څه دی انذر دی. علما ذکر کوي وای دا هغه مقام دی چې کوم مقام ته حضرت ابراهیم علیه السلام هجرت کړو نو په دغه مقام کې به د انذر دا چې کومې ونه وي دا به زیاتې وي. وای د دغه د وجه نه الله قسم خوري په دغه مقام باندې هغه مقام چې کوم مقام د هجرت ته حضرت ابراهیم دی. والزیتون او په زیتون باندې وای دا هغه مقام دی چې په کوم مقام کې د حضرت عیسی علیه السلام ولادت با سعادت شوی. وطور سینینا پطور سینا غر باندې وهذا البلد الامین او پدی خار باندې چې څه دی امانت دار دی. لقد پتا کی سراب خلقنا الانسان پیدا کړ موږ انسان لرا فی احسن تقویم په خسته استعداد کې ثم رددناه بیا واپس کو موږ دلرا اسفل سافلین اغلان دې دلان دې تبقون په اور د جهنم کې الا الذين مگر خلقامن چې ایمان راوړل دي وعملوا الصالحات ونیک عملونه کوي په لهم پس د دې لپاره اجر اجر دے غیر ممنون چنه دے کٹ کیدون کر دینا. نو فما یکذبکا پس شے تکذیب کی دے استابعد بالدین نستدو ورد دے جزانا علیس اللہ وین دے اللہ تعالی بے احکم الحاکمین بہترین دے فیصلہ کون کناب اللہ با کل فیصلہ دے جزا کی دے قیامت پرز بندے خپکی گمدہ اللہ پیغمبرہ. خجی سورت علق مکی سورت تے او
اتل نلس آیتونه دي او علق و تپدی بنیاد باندې ویل کیږي چې پدې کې کلمه د علق ذکر کړي شوی ده. دا نازل شوی دی اول د قرآن مجید په غار حرا کې چې کوم وحی راغلی ده کنه هغه د سوره علق ابتدایي 15 آیتونه دي. ښا ٹھیک شو جی، ابتدائی 15 آیتونه. نو علماء کرام ذکر کوي وای د ترتیب جمعی په اعتبار سره سلورکم سلم نمبر صورت ته. خجی بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله شروع کوم په نوم د الله تعالی هغه الله چې ابتدا د کلام وکړه د الف نخا، الرحمن چې عام مهرباني کوونکی علی تعلیم الخط چې انسان ته د لیکلو تعلیم ورکو، الرحیم او خاص مهرباني کوونکی په متقیانو باندې. اقرا الولاب بسم ربک په استعانت د نوم دربستا، الذي خلقات پیدا کړل تمام مخلوقات، خلق الانسان پیدا کړ د انسان لرا من علقه د چانا د اغي منجمد ونینا. اقرا الولا وربك الاكرم او رب ساسدي معزز دینو، الذي اغذات علم چې تعلیم ورکړ د انسان تبل قلم دسو د تحریر په قلم سرا، علم الانسان تعلیم ورکړ د انسان تما دا سلام يعلم چې دتا پتنوا کلا حق خبر دا ان الانسان بشک دا انسان چې د لاتقا سرکش شوی دی، الرها دا چې اولی د خپل نفس را استعنان او استغنا وکړه، ان بشک الى ربک سارب طرف ته رجع واپس دا. ارایت الذی خبر را کما تبار دا کس کی نه چې ځان ملکی ابو جهل کا عبدا بنده اذا صلى ارکل چې سکی منس کوي. پیغمبر علیہ السلام په مسجد حرام کې منس کو کنه نو حضور منس نه پرې خودو، خو چې کله حضور علیہ السلام کله چې کمدن حقا منس شروع کنه نو څه چلے وکړو، کتابونه ذکر کوي وي خپل یو غلام یو کنه هغه غلام له پیسې ورکړي، وی ورشي پلان کې مقام کې وي د اوخي ډک لره پروت توي اغراړه، نو د حضور علیہ السلام په دې سټ مبارک باندې د اوخي هغه ډک لره کې خودکا. ٹھیک شو جی. نو علماء کرام ذکر کوي وای حضور علیہ السلام بیا د سجدې نه سر نشه پورته کوله، سجدې نه سر نشه پورته کوله. عبدن بنده د الله تعالی اذا صلى کله چې منځ کړو، ارایت خبر را کما ته ان کان کچرتوی دی علی الهدى په هدایت باندې او امر یا حکم کوي بالتقوا پتوبی سراب، ارایت خبر را کما ته ان کذب کچرت تکذیب کو وتولى مخوارو د ایمان نا، علم یعلم آیت پتنشت بان الله په سبب د دې سره چې الله تعالی یراوینی دلرا چې د خپل پیغمبر سره سکړی دي. کلا حق خبر دا لئن لم ينتهي کچرت من نشد د خپل سرکشانو نا لنسبعن خام خو بغردول شي دلرا بالناسیه د دې سرکونډینا، ناسیه سرکونډه کاذبه دروغجن خاطئه خطاکار مشرک، فليدعو نادیا پسرا دی بلی دی خپل اهل مجلس لرا، سندعو الذبانیا در چراو بلو بمونگ اغشا لرا یو فرشتی لرا. کلا حق خبر دا لا تطعه تابداری مکود دو، وسجد او سجد کوا وقترب او نزدیکت حاصل کدر ابستا پس سرا پا عبادت سرا، لکہ دا اللہ پا عبادت پا دے انسان دلتا سکون ملاویگی. سورہ قدر مکی سورت تے 15 آیتو ندی نازل شوه درست سورت عبسا امکی سورت شمسنا. دا ترتیب جمعی پہ اعتبار سرا دریکم سلم او د نزول په اعتبار سره 15 نمبر صورت ته. ربط صورت تمخ کی صورت سره داده چې په مخ کی صورت کې بیان د امر بالقرآن نو پدې کې انزال د قرآن مجید په ليله القدر سره نو ربط اخکارا ده. موضوع د صورت صدا بیان برکت لیلۃ القدر بسبب نزول القرآن، چې لیلۃ القدر ته برکت ملاو ده کنه دا د قرآن مجید د نازلې دو د وجنه ورته ورکړی شوی دی. بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله شروع کوم په نوم د الله تعالی هغه الله چې نازل کړی د قرآن مجید په لیلۃ القدر کې، الرحمن چې عام مهرباني کوونکی چې لیلۃ القدر خاص کړی د امت لپاره، الرحیم او خاص مهرباني کوونکی چې فرشتي پکې نازلې ښا. انا انزلناه بشک موږ نازل کړل دا قرآن مجید فی لیلۃ القدر پشپه د قدر کې، وما ادراک تا تسپدر ما لیلۃ القدر چې صد فضیلت والا شپه د قدر دا څومره عظیم و شان فضیلت د شپې ده.
لیلۃ القدر لیلۃ القدر شپه د قدر چې دا خیر غوره ده من الف شهر د زرو میاشتو نه. الله وی د زرو میاشتو د عبادت نه غوره ده. اوس څومره غوره ده الله ته علم دی. نو که چېرته زر میاشتې شي که نه نو دا تقریبا 83 سال او 4 میاشتې شوې ښه 83 کاله او 4 میاشتې چې کوم دی هغه دا زر میاشتې شوې نو تنزل الملائکة نازلیږي فرشتي و روح فيها په دې شپه کې باذن ربهم په حکم د رب د دی من کل امر په هر یو کار سلام سلامتي وي هي حتی تر دې پورې مطلع الفجر چې طلوع د سبا وشي چې تر کومې پورې سبا نی راختلې نو په دغه شپه چې کوم دی که نه دا شپه د امن و امان واله شپه وي دا شپه چې کوم دی هغه روښانه شپه وي دا شپه یخه شپه وي دا شپه د باران واله شپه وي په دغه شپه باندې دا ستوري چې در حق دا روخانه په دغه شپه باندې چې کله سحر نور راخیږي که نه نو بغیر د شغلې نه راخیږي بغیر د شغلو نه به راخیږي ټیک شوه جي علما کرام ذکر کوي وایي د دغه شپې ډېر لوی برکات دي پخوا خلکو به څه وي وي یاره څه دی وي په دغه شپه باندې وي دا بوټي چې کوم دی هغه وي الله ته په سجده باندې راپرېوځي نو خلکو پتې کوم دی هغه مسخرې جوړې کړې وي وي یو سړی و وي هغه ورسره بیزه تړلې وه وي بیزه یې ورسره تړلې وه وي هغې ټوله شپه پاڼې پړې وي چې کله دا ونه راوچته شوه که نه نو هغه بیزه وي پکې څه وه برابر حالانکه دا یاد ساتئ د دغه سجدې د دغه د دې ونو چې کوم دی که نه د دې تعلق د عالم کشف سره دی عالم کشف سره دی په ظاهره کې مونږ تاسو ته د دې پته نه لګي ګورئ او ګورئ یاد ساتئ زمونږ خلق ګورئ د لیلة القدر کې اکثر نشانۍ ګورو که نه یاره چې ته د پیسو باران پکې شوی دی که نه دی شوی یاره چې کوم دی هغه نور داسې څه دي که نه لیلۃ القدر کې نشانی لیدل ضروری نه دي لیلۃ القدر کې عبادت کول پکار دي عبادت کول پکار دي چې څومره عبادت ته وکړو دومره درته فایده راکړه پوهېږئ تاسو نو د لیلۃ القدر د هغې قدر به کوو او ګورئ یاد ساتئ هغه مشرانو به وي که نه وایي هره شپه د قدر ده هره شپه د قدر ده خو قدر یې پکار دی قدر یې پکار دی بس څه چلې ته چې کوم در هغه دی پېشمني کې الله ته دا خوله وازه که که نه او دی الله ته یو 2 اوښکې توی که قسم په الله چې ستا دغه هره شپه چې کوم در هغه دا به د لیلة القدر شپه وي لږونته کې قرباني ورکول پکار دی که نه ټیک شوه جي کم دی جي هي حتی تر دې پورې مطلع الفجر چې راوخیږي سبا نو علما ذکر کوي وایي لیلة القدر دا شپه مونږ تاسو ته الله ډېره اسانه کړې ده ډېره اسانه کړې ده وایي کوم انسان چې کوم دی که نه وایي چې د ماسخوتن او د سحر دا مونځ جمع سره وکړه که نه وایي الله دغه انسان د لیلة القدر په شپه کې د عبادت کوونکو نه لیکي بیا چې ورپسې مونږ تاسو دا 20 رکعته تراویح وکړو دا قیام اللیل نو عرب چې کوم دی که نه دې تراو ته قیام اللیل وایي ګورئ عرب دې تراو ته قیام اللیل وایي نو مونږ تاسو چې دا 20 رکعته تراویح کوو د سحر او د ماسخوتن دا چې کوم مونځ جمع سره کوو نو ګورئ دا څه دی الحمدلله مونږ ټول چې کوم دی هغه په لیلة القدر کې د عبادت کوونکو نه یو الحمدلله ځکه لیلة القدر دا چې کومه ده که نه د رمضان په دې اخرنۍ عشره کې به یو شپه خامخا راغلي نو ګورئ مونږ تاسو د رمضان په دې اخرنۍ عشره کې د سهار او د ماسخوتن مونځونه ټول جمع سره کړي دي که نه او ورسره بیا مو چې کوم دی هغه مستقل د تراو اهتمام هم کړی دی که نه ٹھیک شوه جي نو بس مونږ ټول انشاءالله چې کوم دی هغه د لیلة القدر په عبادت کوونکو کې یو ښه انشاءالله हाँ जी عرب چې کوم دی دا غي طریقه دای دي اکثر اتو کی کنه جی یا دول یا لسو کی لسو لا بیا راځي هغه چې کوم اکثر بیا تقریبا د یوې 2 نه پس راځي بیا خجی سوره بینه مدنی سورت ته 8 آیتونه دي نازل شوه درست سوره طلاق او مخکې سوره حشر نه د ترتیب جمعي په اعتبار سره 98 او د نزول په اعتبار سره سلام نمبر سورت ته ربط سورت مخکې سورت سره دا دی چې په مخکې سورت کې بیان د قران د نزول د قران مجید په لیلة القدر کې نو په دې کې بیان د قران او د رسالت کې
بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين نذپار دا خلق كفروا چه كافران شوی دی من اهل الكتاب دیل کتابنا والمشرکین دا مشرکیننا منفقین اسیدن کی حتی تردی پوری تاتیهم البینہ دا چراشی دی تخواضح الدلائل دسو حجت قاطعہ دا دی پا بات بطلان بندی رسول و پیغمبر من اللہ دا جانب دا اللہ تعالیٰ ناب یتلو دا چلولی صحف مطہرہ اغاق سورتون دا قرآن مجید پاک فیہا پدی کی کتب قیمت اغا معانی محکم دی وما تفرق الذین تفرقی جوڑنے کڑے خلقوت الكتابہ چورکڑ شیدی تا کتاب اللہ مگر من بعد ما جاتهم البینہ رستو ردین چراغلو دی سخوادح دلائل و اثبات رسالت پندی وما امرو حکم ندے کڑے شوید دیتاب اللہ مگر لیعبد اللہ دا چی بندگی بکی دا اللہ تعالی وحدانیت پمنی دا اللہ مخلصین لہ الدین خالصا ان کی اغخپل عبادت لراب حنفاء مائل کیدن کی حق تا ویقیم الصلاة دا چی قائمی بمزدر ویتو الزکاة پورکی وذالک الدین القیم دا دین محکم دے ان الذین بشکا خلق کفرو چی کافران شوی دی پا قرآن مجید سر من آل کتاب دے کتابنا والمشرکین دا مشرکیننا پی نار جہنم بدئی پور دا دوزخ کی خالدین فی ہمیشہ بوشی پدی کہ اولائک دخ خلقم شر البریہ دا بدترین پا مخلوقاتو کی دی چی کم خلق سی کم خلق دا اللہ دا قرآن نا دا اللہ دا وحدانیت تا منکر دی نو پا مخلوقاتو کی دا دینا بدترین مخلوق بل نشتقا ان الذین بشکا خلقا منو چیمان راولد وعمل الصالحات انہیں کملو نکی اولائک دخ خلق هم دی چری خیر البریہ بہترین پا مخلوقاتو کی دی غور پا مخلوقاتو کی دی جزاؤهم بدل دی عند ربهم پنیز در رب دی جنات عدن باغون دامیشو سیدو دی تجری چی بیگی باب من تحتی الانہار اولاندی دونو دین نہرنا خالدین فی ہمیشو سیگی پدی کی ابدا مدام رضی اللہ عنہم راضی وی اللہ تعالی دینا وردو عنہ دی برادی وی دا اللہ تعالی ناب ذالک دا لمن دا پاردا چا خشی ربا چیریگی دا اللہ تعالی ناب دا اللہ دا پکڑو دا اللہ دا نیوکیو دا اللہ دا عذاب یرد دی پدرونو کی خوا سورت زلزال مدنی سورت تے اتا آیتون دی نازل شوه دے رست و سورت حدیدنا دا ترتیب جمعی پہ اعتبار سر 99 او دا نزول پہ اعتبار سر 93 نمبر سورت تے خواہ ربط سورت تمق کی سورت سر دا دے چی پمق کی سورت کی بیان دا خیر البریہ او دا شر البریہ شو نو پدی کے بیان دا یوم المجازات کی گی چی سے چل بئی دا دی دا خیریت او دا شریت پتہ چلگی نو اغبا دا قیامت پرز لگی خواہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا ذلزلت الارض ورکل چو قدول شد ازمکا ذلزالا پا قدول ددی سراب واخرجت الارض روبا شد ازمکا اسقالها بودون اقبل الاراب چه کم سدی کم دفینی دی پکی کم رازون دی پکی وقال الانسان وائی بدا انسان ما لها سشویر دی ازمکی الاراب یوم ایدن پداورز تحدثو چه بیانی بدا اسمکا اخبارها اغا خبرنا بما عمل علیها چه کم عمل پدیز مکا بندی شوینو بان ربکا پسبب دی سرچ ربستا او حالها حکم کل دیز مکتا یوم ایدن پداورز یصدر الناسو چه اوبگری دا انسانان اشتاتا مختلف ڈلی لیورو دا چوین دی اعمالهم جزا دا اعمال اخبلو فمن یعمل پسرا چاچ عملو کمثقال ذرتن پمقدار دیو ذر خیرن دنے کئے یرہون اوبوین دی لراب نذرتن علماء کرام ذکر کئی کنا وی نملتن صغیرتن دی نری میگی سر چکم دی کنا دا نری میگی دا سر چکم دے اللہ وی کد دی عمر یو سڑی نیکی کڑی نو دا اغی جزا بورکوم خواہ علماء ذکر کئی کنا وی دا دینا تعبیر دا دے چی اللہ بگورے اللہ تعالیٰ بگورے جے کمدر حق دا دی انسانانو نیکی زائے کئی نا کوڑی نا وڑنے کی دا اللہ والا سنبال ساتی خواہ منگا تاسو خود روپئی دو دا لسو دا دی اڑو پا دیرو کی دا دی اڑو حساب کے نراولو کنا اللہ وی بندہ دا دق کی پائی حساب بدر سرکوم خواہ ومن آسو کی عمل چی عملیو کو ٹھیک تے جی مسقال ذرتن پا مقدار دیو ذری خیرن نیکی لرے رہونو ببین دے ثواب دے ومن آسو کی عمل چی عملیو کو مسقال ذرتن پا مقدار دیو ذری شرن دب دے رہونو ببین جزا دے بد عمل جزا دخ کی گناہ خواہ سورت عادیات مکی سورت تے یا اولس آیتو ندی
نازل شوی د رستو سورت عصر نه امخ کی سورت کوثر نه د ترتیب جمعی په اعتبار سره سلم نمبر صورت ته او د نزول په اعتبار سره دا 14 نمبر صورت ته. نو ربط صورت تمخ کی صورت سره دا دی چې په مخ کی صورت کی جزا د بریت او شوا نو پدې کې د انسان هغه بخل ذکر کیږي. ښا بسم الله الرحمن الرحیم والغادیات قسم منی پا آغاسانو باند چه حمله کون کی ضبحن پس پہنے دو سرا فالموریات پس قسم منی پا آغا اسانو سرا چرایستون کی دو اور دی قدحن پا قدمون اقبل سرا فالمغیرات پس قسم منی پا آغا حسانو سرا چتلون کی دی صبحن پا وقت سبا کی حمله کون کی پا دشمنانو سرا فاثرنا پس داخلی گی دی بہی پدی سرا نقعن پاسرنا پس اچتون کی دی بہی پدی سرا نقعن گرد غبار نفوسطنا پس داخلی کی دی بہی پدی سرا جمعن پا اغیر دل دو دشمنانو کی ان الانسان بے شکل انسان چدے لربہی دا پار درق پل لکنود سدے نا شکری کا ان کے دے نا فرمانی کا ان کے دے وَإِنَّهُ بِشَكَدَ انسان عَلَى ذَلِكَ پدق کی سرکشی بندے لشہید سدے گواہی کا ان کے دے وَإِنَّهُ بِشَكَدَ انسان لحب الخیری پا محبت دمال کے لشدید خام خاڑیر سخت دمال لڈیر خوخت خوا افلا یعلمو ایدت پتنشتے اذا پا وقی بعثراچی دوبارہ براج بلندے کلی شما سفی القبوری جی پا قبرونو کی دی وحسلاخ کاربشی ما اغرازون پی صدوری پی پرنون دی کی دی ان ربهم بے شکر رب دی چلی بهم پدی باندی او میدن پدا ورد لخبیر خبردار دی نس چل بکی دی دق کی اخلاص دی دق کی اعمال مطابق پورتا اللہ جزا و سزا ورکی خوا. سورت قارعہ مکی صورت تے یولس آیتون دی او قارعہ ورطا پدی بنیاد باندی ویلکی گی چی پدی کی کلمہ دو قارعہ ذکر کرے شوی دا نازل شوی دے رست رسورت قریش نا امک کی رسورت قیامنا دا ترتیب جمعی پہ اعتبار سر 101 او دا نزول پہ اعتبار سر 13 نمبر صورت تے خواہ ربط تا صورت تمک کی صورت سر دا دے چی پا مخ کی صورت کی ذکر دا قیامت اوشو نو پدی صورت کی ہم ذکر دو قیامت کی گی خواہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم القارعہ دا قارعہ چی دا قارعہ ستوی تقرع القلوب بالحول چدی انسانانو دا ظلون ندی دا بدا دا کی حیبت توجنا بیریگی خواب مل قارعہ سشید دا قارعہ وما ادراکا تا تسپترا مل قارعہ چسد دا قارعہ یوما پاورت باندی یکون الناسو چشی دا خلق کل پراش المبثوثی پشانداغی پتنگانو خورو ورو وتكون الجبال شدا غرنا كالعهن المنفوش پشان داغي وړي پاغي پشان داغي وړي ډېډت کړه شوی خجی فاما من پسر چا سوکته ثقلت چدرون شي موازینه وزندنه کو اعمال ددو فهو پسوی بده فی عیشت راضیه پاغي جون ذات رضاین چدے دا سے جون چدے بخوشالی پاغي کې خوا واما من ورچا سوکته خب 25 پک موازینه وزندنه کو اعمال ددو نفعمه پستکان دهاویہ هاویہ دے وما ادراک ما ہیا تا تسپتر چدا سے دے نارن یو اور دے حامیتن بلکڑ شوی دا پار دا چا دا کافرانو کا مسخوتن بگرا نہیں سبب انشاءاللہ بیا دا خپل ٹیم کی درس ٹیم کی بداو نو بس مازیگر نفس پا ختم کو انشاءاللہ صحیح دے جی نماز خوتن دغه د ملګری په کې اکثر د لري دي د تبګران نه جی بس د درس د خپل ټیم ټیک ته پاو کم سلور بجې به شروع کو او ان شاء الله خیر د کده وخت اخلاص شنو لګ بدمه شي نو بس ان شاء الله چې موږ نفس په بیا ختم کو ان شاء الله صحیح دی جی دعا وکړئ جی ختم بموز نفس ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. الله زمون د ټولو دا ناسته قبول کا الله زمون گناهونه معاف کا الله مونږ ټولو ته د قرآن پاک صحیح پوهه را نصیب کا
الله زمونږ د ټولو د دواړو جهانو حیا پردې وساته الہ العالمین زمونږ په عیوب باندې پردې واچو الله مونږ ټولو ته د دواړو جهانو عزت خیر کامیابی او خوشحالۍ را نصیب کا الله تعالی مونږ د شریرانو د شر نه بچو ساته الله مونږ د حاسدانو د حسد نه بچو ساته الله مونږ د بنیتو د بنیتینا د جادوګرو د جادوانو د کوډګرو د کوډو د منترو نه د ظالمانو د ظلم نه الله زمونږ د ټولو حفاظت وکا الله مونږ ټولو ته هدایت وکا الله ټول امت ته هدایت وکا الله مونږ ټولو ته د خپل در نه حلال روزي پراخ راکا الله مونږ د حرامو نه وساته الله مونږ د رزق ته تنګي او د مخلوق ته محتاجای نه وساته رب کریم ته زمونږ ربي الله مونږ د کمزوري بندگان یو الہ العالمین همیشه خپل در ته محتاج وساته الله مونږ د مخلوق ته محتاجای نه بچ کا الہ العالمین مونږ ټولو ته خیر راکا زمونږ د ټولو جولۍ د خیر نه ډکې کا الله مونږ د تاڼو تحصیلونو هسپتالونو اکسیډنټونو نه وساته الله مونږ د فتنو د فسادونو د ازمایښونو امتحانونو نه وساته الله مونږ د فقر او فاقي د غربت د تنګدستۍ د نیستۍ او د ناچارۍ نه د ایرس او د لالچ او د تمې نه د خودنمایۍ د ریا د غرور او د تکبر نه الله زمونږ حفاظت وکا الله زمونږ مریضانو له شفا ورکا الله د امت مسلمه څومره بیماران چې دي الله ټولو ته شفای کامله عاجله مستمره دائمه ورکا الله به اولاد ته اولاد ورکا الله به روزگار او تخکلی د عزت روزگارونه ورکا الله د پریشان حال او پریشانای ختم کا الله د مسلمانانو څومره قرضې دي الله د ټولو قرضې د غیبونه ادا کا الله د ضرورتمند د ټول ضرورت الله د خپل غیب خزانو نه پورا کا الله مونږ ټول ته د حرمین شریفینو مقبول حاضری بیا نصیب کا الله د امت مسلمه د ټول مسافر حفاظت وکا الہ العالمین سمرم د امت مسلمه مردگان دی الله ټول ته بخنه وکا الله د تمام درجه بلند کا الله د تمام قبرونه د نور نډک کا د آخرت منزلونه ورته آسان کا الہ العالمین زمونږ په دې مجلس کې دا څومره ملګري چې دلته کې ناستي یا بهر اوریدونکي چې څومره دي الله ټول خوشاله کا الله ټول ته خیر او برکت ورکا الہ العالمین د دنیا او د آخرت عزتونه کامیابی ورته نصیب کا الله د دې د دشمنانو په ارادو کې الله د دې دشمنان ناکام کا الله د دشمنانو د شرونو نه زمونږ د ټولو حفاظت وکا رب کریم ماته چې چا د دعا ویلې دي یا زما د ملګرو ته د دعاګانو درخواستونه کړې دي الله د ټولو جایز دعاګانې قبول کا الله د ټولو جایز تمناګانې پوره کا الله د ټولو جایز ضرورتونه د خپل در نه برابر کا الہ العالمین زمونږ د ټولو د دعاګانې قبول منظوري کا اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين